خزه و بجای نامه و بجای نو چې دا خزه ته ډېرې تنګې بشوي مالکه به ته تنګه شوی د په فټ ټیمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نشي په فټ ټیمو د بجای اوبه نشته په میلونو کې نه ښکاري او زه وایم چې یا الله اوبه راکه اوبه راکه تاسو به م وایي چې یاره ټیک وایي اوبه نشته او دا ما لاس کې نیولې دي او زه یم یا الله اوبه راکه یا الله اوبه راکه زه به تاسو ته سخت کړم مارشل لا آرډیننس چې په یو سیکنډ کې په ټول ملک حاوي کېدی شي قرآن آرډیننس په یو سیکنډ کې په ټول ملک نشي حاوي کېدی مارشل لا چې په ملک یو د جبر او د ظلم نظام وي هغې سره خو د پاکستان خلق چلیدی شي او قرآن آرډیننس چې د رحمت او د الله د فضل نظام دی هغې سره د پاکستان خلق نشي چلیدی تا ملک وګوره ټول ملک غل دی ټول ملک ډاکو دی زم غلم تم غلی زه په خپل رنګ کې غلم ته په خپل رنګ کې غلی زه غلم ته مړ شوې ما ته 14 سنې پته ده چې په خدای مې دې قسمي که تا ته د جنت بوی خدای و پلار دې مړ دی د هغه کور روان دی جنت کوم ځای دی جنتونه شته وینه یې دا وګوره مخامخ ټرالۍ کې ولاړه ده دا ټرالۍ ولاړه ده دې ټرالۍ کې چې کوم مخکې ټیکټر تړلی ټوله ورځ شګې چلول سرې چلول کاڼي چلول خالی بیګاله غټه غوښه او یو روټۍ پیدا کړي کوي که نه کوي ټوله ورځ کې بیړه دې غر کشي یو روټۍ او غټه غوښه پیدا کړي بیا په ټوله شپه ورځ کې دي یوه ګنټه خدای له نه ده ورکړي جنت غوندې کور به پې څنګه ګټي د دنیا کور دې د خټو وګوره بیړي دې غر که شوه تر اوسه دې د خټو کور جوړ نه کړ خدای له دې یو ګنټه نه ده ورکړې په جنت کې به هغه کور څنګه حاصلی چې د چا یوه کمره به د ملغلرې وي او پلنوالی به یې 15 میله توکي نو زه ته مړ شوې استاجي څنګه چلو کو او کپړ راوړه څومره جي 40 ګزه نو ته منډه کړې 40 هلکه دا خو یو ګز دوه زیات ګز زیات ښه دی مړی دی چې کار استاد لوس سوجي نور جي صابون او عود راوړه چې ورته به لوګی کوه چې لمبه وي ستن تار صابون لکس راکړه چې ښه پې پاک شي هلکه 40 ګزه کفن څه مطلب شو ولې د مړي 40 ګزه کفن لګي هلکه د مړي خواړو کفن شته نه د مړي کفن وی البسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزد مو زنجیر ما وی زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشانی دی و زورت غلی ما د پاره بتی زنجیرونه جوړ ته غلی د یار زلفو کې کمی نشته خو ته غلی دا زلف به زنجیري او ته به پې تړلی 40 ګزه کفن پکې د کومه را دا خپل کمیس پرتوک خپل څادر دا کفن خبره خلاص اوس ما ته وایي چې یاره نو تا ولې دا چلو نو زړه کې خیال کوم چې د دې قوم نور کم معامله ټیک ده چې اوسې کفن سنت کې پرېږده چې د چا خوار غریب کار کې وشي بلا توره ورپسې تاسو خیال راکړئ نو عرض مې دا دی چې دې ته سوچ کوئ عزیزان بیا دې خو وګوره زه تا دپاره هیلې کوم
خایگی د شان د مسلمان سره چا اوره ما چې کم ما ته معلوم نه نو خزن المؤمنین خیرا کې براشي ٹھیک شو جی کما ته دا پلیت معلوم دی چې د مور پیدا دی دا د سړی زوی شوی نه دی چې د مور پیدا دی او د سړی زوی شوی نه او زم خایگی د شان د مسلمان سره چې د با سره احکامونه ادا کړی ان لله او ټپ ما به خدای لعنت نه وي چې ورمولا خلا دې ټپ شنو تا معلوم نو دا درته معلوم نو د نیک ګمان خو به په هغه چا کې چې درته معلوم نه چې د موره پیدا او تر مرګه پورې تالی ده او تو اوس وایې چې خایګي د شانه د نو عزیزانو مونږ ټول په تیاره کې پراته تصور ونه کوئ د مرګ نه وروستو چې ستاسو قبر به ښه شي ستاسو آخرت به ښه شي یا تاسو به جنت ته ځئ نه یو لیونی راغلی ما ته ویل بجلیګر ملا ته مالا ویل ته چا لوی لوی چغې وهي مال زه یم ویل غلی کېنه جنت مې ټوکړې ټوکړې کو جنتونه نشته او په دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی خلک تیاروا او رالیږی او زه به یې ویل په وره کې ولاړ او جنتونه کوم ځای جنت ته ګوره او دوی ته ګوره اوس موږ وایي دعا وکړي چې خدای پاکه خان مړ دی چې اته واړه جنت ور که دې خیال کړی مونږ خان لا اته واړه جنت ور سپېره چې مړي که نه دا خوار شیخ چېرته مور مړی پلار مړی د خدای سپېره دعا وکړي چې خدای پاک یې وبخي ګرمي ده دوا وکړي او چې سرب مړي داسې غټ سنډا را پرېوتې د هغه د جنازې علم دا سربه راغلي ستاسو په دې علاقه کې یو غټ مړی شوی او ما په یو تقریر کړی 40 ورځې ټول خلک چون کېده 40 جنت بیا دعا وکړي چې خدای ته واړه جنت ته خدای دله بوی نه ښایي چې ته واړه دله ورکړي مونږ به کم خوازو دا اوس عقل دی اصل هم زمونږ عقل بالکل محوه شوی دی په خدای قسم دیکھو وګورئ اته واړه جنت په ځای پرېږده او یو جنت هم په ځای کېږده راشه سبق زده که د عمر فاروق د ایمان نه چې مړ کېدل نو خدای ته التجا کی چې پروردگارا لالی ولا علیا اے پروردگارا ما چې په دنیا کې څه نیکۍ کړې دي خدای استاد پیغمبر د پاره مې چې څه قربانۍ کړې دي اے الله د دې په بدل کې څه شی نه غواړم خو چې ما ته څه ونه وایې چې خالی پرې مې دی او راته څه ونه وی جنتونه نه غواړم خالی چې ما ته څه ونه وی تا درې ورځې شیخي وکړې په څلورمه ورځ د جبرائیل علیه السلام په تمه دغه کې مې چراټ کې ومزنو اذان مې کولو چېرته خدای اول ما پرتوت دا ګیټای به پټاوه یو شیخ را منډه ویل اذان ونه شو مال ولې ویل ګیټای دې پټاوه ګیټای مې پټاوه اذان دا مسله ده رالو که نه ته نه پوهېږې په دغه ځای کې مې ووالو داسې لړه مې مال واوره که دې بیا کړنچ کړی و که نه په دې د اوبو ډیګی کې به دې واچو دغه ونه شو اذان تاسو ما ته معلوم نه یې چې ما د اضیفې نه ما وباسه 9 زره مې په جیب کې واچه په لوڼو پیسې څوک کوي لوڼې څوک خرڅوي دا اسلام صرف په دې 3 ګوتې سنتو کې و تسپو کې را بس نو اسلام معنا ده د دې چې د زندګۍ ټولې فیصلې به په قرآن کې کم قوم چې د زندګۍ فیصلې په قرآن نه کولې هغه قوم د قوم ته به خدای ښه ورځ نه په پاکستان کې که تاسو ښې ورځې ولیدې او مرم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړئ 40 کاله د پاکستان حکومتونه وګوره 40 کاله هر یو چې کوش شوی نو خدای په شرمونو شرمولی
کړه دې کني دې آریو شرمېدلې کو شوه دې دم لس کاله په اسلام پورې ډرامې وکي د دبم تماشا کوي چې د خدای کوم شرمولو لساتلې مونږ وقتی طور چې قوم په دوکا کې ساتو په دې ګیره او په دې ایمان او په دې ملاتوب زمون انجام بچي په خدای قسم په خدای قسم یو بزرگ دی یو سل درش په تکاله عمر دی یو سل درش په تکاله اوس درې میاشتې وشوه چې وفات شو هغه ته دا علم و چې په قبر کې به د مړي حال معلومول ما ورته ما ته یو مړی وښایه ویل راځه چې هدیرې ته روان کړم ما ته یو خبره واوره په دې هدیره کې داسې مړی نشته چې زه درته وښیم او ستاړه پې خوشحال شي وی دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لږ نو که دې ولیده ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي بس ته وتښتېدم مالنې ګوره او ایمان مې راغی چې پیغمبر ویلي دي چې د بېدینه خلقو قبر د مرګ نه وروسته د اور تنوري زمونږ قبرونه به داسې وي مونږ به ناست یو او غوښې به رانه پرې زمونږ قبر به د اور تنوري حدیث کې راغلی پیغمبر خوب لیدلی نن ستا په پاکستان کې 15 لکه فتنې دي یو فتنه پکې پرویزیان دي قرآن منم او حدیث نه منم دا پڑھے لکھے چې ځان ته وي پڑھے لکھے په پاکستان کې لا پڑھے لکھے کم ځای دي شته پکې پاکستان پڑھے لکھے وګورئ تر اوسه یو مچ جوړ نه کو مچ دفتر تلار شي د رشوتونو په تمه چې کور ته راشي دڼدڼی لوبئ ښځې لوبئ پڑھے لکھے روسیان دي پڑھے لکھے امریکنیان دي پڑھے لکھے چینیان دي پڑھے لکھے پیرنګیان دي چې سپوږمۍ ته رسي او دا غځې کاڼي راوړي او تا ته نمایشونه کوي اسمان سره خبرې کوي پڑھے لکھے هغه خلق دی پڑھے لکھے هغه دي چې هغه میزایل یې جوړې کړي دي چې دې ځای نه 14,000 میله به واشنگټن پې ولي او 14,000 میله کې به پې ماسکو وي پڑھے لکھے دا دي ته پڑھے لکھے چېرته پاک سره وغواړي د جاپان نه او دوی په کراچۍ کې ډیبری ټیټ کې وایي دا پاکستان یې سمبل دی دا جیب پاکستان جوړ کړی پاکستان ته وایي خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره دوی ته ګوره او جیپونو جوړولو ته ګوره پڑھے لکھے هغه خلق دی چین تا نه وروسته آزاد شوی دی امریکا او روس ته یریږي پڑھے لکھے هغه دي 40 کاله وشو چې تا آزاد او 800 کرته ستا په سرحد بمباریانې وشوې بله ورځ یې درنه په پاړه چنار کې 15 فوجیان وژلي دي کړت کولی شي کړت په مالګو منډۍ کې بله ورځ بم خلاص شو 4 مړه او 4 قریب الموت او 14 په هسپتال کې غوښې ورپورې نشته ته پړه لیکه بیا راشي اخبار کې فوټوان پلانې وزیر صاحب راغی پوښتنه یې وکړه پولیس والو منسټر صاحب راځي کتوله پولیس والو هلکه زه داسې ځم یم منسټر صاحب منسټر بچیا منسٹر صاحب راځي اوس زه مړ شم وہی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا ویسے چې مړ شم څه به کېږي دوستان به مې پولاونه وخوري او لاس به اوچت کړي دعا به وکړو خدای دې وکړي زه مړ شم تا دې خدای کور وران کړي پاته راکړی چې ما نه وروسته به بیا کوې اور بل دی ستا په سرحداتو باندې اور بل او دا اور یو د ذاخیلو ټول عمر دوکه شوی قوم یې ټول عمر او انشاءالله بیا به دوکه کوي بیا به ټول عمر دوکه شوی قوم وختي ستاسو دې کوڅو کې راتلمه دا سر لاره کې اوبه بېږي شته
تاسو د علاقې ممبرانو بم درته ویلي کنه چې زه به مل پیپر کم که زه ممبر شم زه به مل پیپر کم ویل به درته که نه زه به د عمل پیپر کم او لارې به درته د سرو درکړم اسخا اوبه اسخا نالې ملک نه ټیپر شو نه څه که څوک در کې صوبایي او مرکزي وزیران شوي هغوی به ویل چې زه به مل پیپر کم زه به مل پیپر کم حاجی بیا چرته ستاسو تپوس کړی نو میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا خلق براشی زما سلویختی بھئی وریجی به وخوري او لاس به اوچت کړي او دا به او بیا لاس غریب سړی دا بیا هم سم داسې لاس اوچت کړي او دا غټایټ دی لاس له دې ته ګورئ تاسو سپېره چې یئ غریبان خدای او قرآنونو والي تاسو چې دواله ورشئ خان دعا به وکړو خوله م ورانه کې سترګې م ورانې کې اوښې م ځان له راولې داسې او هغه چېرته تېر وځي او راشي نه